آنکھیں ہوں، لمبی اونچی ناکوں والے ہوں یا چھوٹے کانوں والے ہوں، اس بنیاد پہ انسانوں سے فاصلے ناپنا ہم پشتونخوا میڈیم پارٹی اسے گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ انسان سب برابر ہیں، انسان انسان ہے، اور خدا بزرگ و برتر قرآن کریم میں بعض جگہوں پہ ہمارے لیے انہوں نے باقاعدہ قوانین وضع کیے ہیں۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ مسلمان، قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر کسی انسان نے مسلمان نہیں، کہ اگر کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کو سوائے اس جرم کے کہ اس نے کسی کے پیاروں کو مارا ہو اور پھر حیا نہ کرتا ہو، گڑبڑ کرتا ہو، اور ساتھ ہی وہ انسان بھی جو معاشرے میں گڑبڑ پھیلاتا ہے، ان کا قتل قرآن کریم جائز سمجھتا ہے۔ اس کے بغیر قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر کسی نے کسی انسان کو ان دو جرائم کے علاوہ قتل کیا تو اس طرح ہے جیسے اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا ہو۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ پاکستان میں روزانہ اگر میں بہت احتیاط بھی کروں، بغیر گناہ کے بغیر اس کے کم از کم روزانہ 30 آدمی مارے جاتے ہیں، 30 آدمی مارے جاتے ہیں اس جرم میں۔ چور، جس طرح میں نے کل شیخ سعدی صاحب کا ذکر کیا تھا کتاب کا، کہ ایک ایسا ملک ہے جس میں کتے آزاد ہیں اور پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اگر غریب آدمی کے ساتھ ظلم ہو، لوگ کہتے ہیں امن۔ ہم بار بار قرآن کریم میں نماز میں اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، کتنی دفعہ ہم سلام امن کی بات کرتے ہیں۔ امن آسمان سے نہیں ٹپکتا، امن معاشرے کے انصاف سے جڑا ہوا ہے۔ جس معاشرے میں انصاف ہوگا اس معاشرے میں امن ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم فرماتا ہے انسان کو، ہر حکمران کو، کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، آپ عدل کریں تاکہ آپ تقوی کے قریب ہوں۔ یہاں باتیں ہوتی ہیں فلانا یہ ہے فلانا وہ ہے، ہماری تو بالکل یعنی پاکستان کا متفق آئین، ہم کبھی ہندوستان کا حصہ تھے، کبھی فلانا تھے، پشتون بلوچ افغانستان کے ساتھ ہمارا رشتہ تھا، ہم افغان تھے، آمو سے لے کر اٹک تک، اباسین تک، جیلم تک پشتونخوا وطن تھا اور واحد آزاد وطن تھا۔ کسی کو برا لگے یا اچھا لگے، اتنے بڑے ہندوستان سمیت تمام دنیا، اسلامی دنیا سوائے ترکوں کے، تمام دنیا کسی نہ کسی جارے اور ظالم کے مقابلے میں سرنڈر کر گئی۔ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، تمام عربستان، تمام ایران، تمام انڈونیشیا، ملائیشیا، تمام افریقہ، جہاں کلمہ حق بولا جاتا تھا، کلمہ اسلام لا الہ الا محمد رسول اللہ بولا جاتا تھا، سب کے سب یا فرانسیسیوں کے آگے سرنڈر ہوئے، یا انگریزوں کے آگے سرنڈر ہوئے، یا اٹلی یا ڈچ۔ اگر ان کے آگے سرنڈر نہیں ہوئے تو یہ پگڑیوں والے افغان تھے جو سرنڈر نہیں ہوئے۔ ان کی وطن سے محبت، ان کی اسلام سے محبت، ان کی آزادی سے محبت کا اس کا یہ سلاب دے رہے ہیں کہ آج پاکستان میں بلوچ کا صوبہ ہے، سندھی کا صوبہ ہے، پنجابی کا صوبہ ہے، بہادر افغانوں کا جو ایک ساتھ متصل علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بعض کو انگریزوں نے یہاں پسایا ہوا ہے، بعض کو پنجاب میں پسایا ہوا ہے، بعض قبائل تھے جو اب خیبر پختونخوا کا حصہ بنے ہیں۔
یہ جرگہ اس عمل کو باقاعدہ اپرتھائڈ سمجھے، نژاد دشمنی سمجھے. بلوچ کا حق ہے کہ صوبہ ہو، اس کا وزیر اعلیٰ ہو، اس کی اسمبلی ہو، اس کا اپنا بجٹ ہو. زندہ باد بلوچستان، زندہ باد. سندھی کا یہ حق ہے کہ اس کا وزیر اعلیٰ ہو، اسمبلی ہو، گورنر ہو، سندھی زبان وہاں کی سرکاری زبان ہو. سندھ زندہ باد. پنجاب اس کا اپنا صوبہ ہو، اپنا گورنر ہو، اپنا وہ ہو، سب کچھ ہو. زندہ باد. اور پشتون نے کون سا گناہ کیا ہے؟ کبھی افغان پشتون نے اپنے وطن پہ، یہ افغانستان جس کو لوگ پتہ نہیں کیوں، افغانستان ہر جارے کا قبرستان بنا ہے. انگریز کا قبرستان، امریکن کا قبرستان، روسیوں کا قبرستان، اور اب جو بھی ہاتھ اس طرف بڑھیں گے ان کا قبرستان بنے گا. کیا گناہ کیا ہے ان پشتونوں نے، ان افغانوں نے؟ یہ افغانستان تمام ہند کی آزادی کی تاریخ کے دوران ہندوؤں، سکھوں، مسلمانوں ہر ایک کے لیے دارالامن تھا. مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان میں پناہ ملی، سبھاش چندر بوس کو افغانستان میں پناہ ملی. ہمارے مشہور پشتون دو چلے گئے تھے خلافت تحریک میں، سب وہاں افغانستان میں ان کو وہ ملتی تھی. 40 سال تک ہمارے انسانوں کا خون بہایا گیا. ہم یہ نہیں چاہتے. کل ایک میرے بہادر دوست نے، میں بعض باتوں کا بیان نہیں کرنا چاہتا چونکہ ہم میزبان ہیں، کہ جی معمول نے کہا کہ ہم پاکستان نہیں توڑنا چاہتے. بالکل ہم نہیں توڑنا چاہتے، لیکن پاکستان میں پنجابی کا صوبہ ہوگا، سندھی کا صوبہ ہوگا، بلوچ کا صوبہ ہوگا. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، ہمارے چترال سے لے کر یہاں پشتون وطن جہاں بولان کا یہ پانی بلوچ کا گرتا ہے، وہ پانی پشتون کا گرتا ہے. چترال سے لے کر بولان تک، میاں والی اور اٹک سمیت یہ جرگہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہمیں سال سمجھ کر ہمیں پشتونستان، پشتونخوا یا افغانیہ کے نام سے صوبہ دیا جائے. ہم ہر قیمت پہ یہ لیں گے. ہم لڑیں گے نہیں، ہم لڑنے والے لوگ ہیں. ہم لڑنے والے لوگ ہیں لیکن ہم لڑیں گے نہیں. اس جرگے کا فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم غلاموں کی طرح پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے. قطعاً غلام کیا ہوتا ہے؟ غلام یہ کہ آپ کا وطن ہو، اس پہ آپ کا اختیار نہ ہو، آپ کی زبان ہو، اس کی عزت نہ ہو، آپ کا کلچر ہو، اس کا احترام نہ ہو. 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا ہے. اس کا بڑی مشکلوں کے بعد 9 سال بعد اس کا آئین بنا. پھر اس کو کس طرح توڑا گیا؟ بادشاہ خان نے پہلی آئین ساز اسمبلی میں پشتونوں کی طرف سے اسمبلی میں کہا کہ بس ماضی جو کچھ تھا پاکستان اب بن گیا ہے، ہم اس کے وفادار شہری ہیں. ان کا مذاق اڑایا گیا. خان شہید نے 56 میں بالکل یہی کہا کہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں. آئین 1993 میں دوسری دفعہ جب قومی اسمبلی کا ممبر بنا، گور ایوب خان سپیکر تھے. انہوں نے جب ہم سے حلف لیا، ہم لوگوں سے، میں کھڑا ہوا، میں نے کہا سپیکر صاحب آپ نے ہم سب سے، سینکڑوں لوگ ہیں، آپ نے ہم سے حلف لیا ہے کہ ہم اس آئین کی حفاظت کریں گے، اس کا دفاع کریں گے اور ہر بلا کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے. میں نے ان سے کہا کہ سپیکر صاحب یہ ایسی کوئی بات تھی، فارمیلٹی تھی کہ آپ نے حلف لیا ہم سے، یا یہ اب نے یہ کرنا ہے؟ کہتا ہے ماموں تم کیا کر رہے ہو، تمہاری سیٹ چلی جائے گی. میں نے کہا کیوں چلی جائے گی؟
اگر یہ فارمیلٹی ہے تو ہو گئی. اور اگر کل پرسوں ٹرمپ نے حلف لیا, بالکل 4 فکرے اس نے کیے, انجیل پہ ہاتھ رکھا, آئین کی دفاع کا قسم کھایا اور امریکہ کی وفاداری کی قسم کھائی, ایسے کھڑے ہو کے. یہ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ انسان سے بھی جب وعدہ کرتے ہیں یہ مجھ سے وعدہ ہوتا ہے. قیامت کے دن اللہ پاک فرماتے ہیں وعدوں کی پرسش ہوگی. میں آیت صرف خطا نسی ان کان عہد مسئولہ ان کان اللہ عہد مسئولہ. حلف وعدہ تھا. میں اردو اس لیے بول رہا ہوں کہ ٹی وی والوں نے کہا اردو میں بات کریں. 2 منٹ دور کو میں اخبری پرسوں طرح دوں. پاکستان کا آئین اس ملک کو جوڑے ہوئے ہے. یہاں ہم پشتون, بلوچ, سندھی, سرائکی اور بہت سارے لوگ رہتے ہیں. ہم نہ کسی کے غلام ہیں نہ کوئی ہمارا حقا ہے. پشتون اپنی مدر وطن پہ آباد ہے, سندھی اپنی مدر وطن پہ آباد ہے, پنجابی اپنی مدر وطن پہ آباد ہے, دوسری قومیتیں اپنی وطن پہ آباد ہیں. پشتونخوا وطن پہ رہنے والے تمام اقلیتوں کا, چاہے ان کا تعلق کسی مسلک سے ہو, چاہے وہ کوئی زبان بولتے ہوں, چاہے ان کا عقیدہ کچھ ہو, جو لوگ ہمارے ساتھ پشتونخوا وطن میں آباد ہیں اور اس کے سود و زیان میں اپنے آپ کو شریک سمجھتے ہیں, ان کے بچے کا حق عبدالصمد اچکزئی کے بچے کے برابر ہے. ان کے بچے کا حق نواب ایاز خان جوگیزئی کے بچوں کے برابر ہے, جو بھی زبان وہ بولتے ہوں. ہمارے وطن کے رہنے والے ہیں, ہمارے دوست. یہاں بعض لوگوں نے مایوسی کی باتیں کی, ایسا ہے وہ سب, اس بلا کچھ نہیں ہوا. وہ قوتیں غوث بخش بجنجو کو یا گلخان نصیر کو میں بول رہا ہوں, غوث بخش بجنجو کو ایک جرگے نے اس بنیاد پہ 7 سال یا 10 سال جیل سنائی کہ آپ نے ایک نوٹ پہ لکھا تھا, پیسے کے نوٹ پہ, کہ 1 یونٹ مرد آباد. گلخان نصیر کو اس بنیاد پہ کہ جب فلانے بلوچ کو سزا ملی تو تمہارے چہرے پہ تضحیک اور ہنسی آئی. میں کسی کا نام نہیں لیتا, آپ عبارت کل بھی پڑھیں, پرسوں بھی پڑھیں, تسوں بھی پڑھیں. وہ تمام قوتیں جنہوں نے ہمارے اکابرین بلوچ کو, سندھی کو, بلوچ کو, پٹھن کو, سندھی کو اس بنیاد پہ گالیاں دی کہ 1 یونٹ توڑنا چاہتے ہیں, 1 یونٹ پاکستان لازم و ملزوم, 1 یونٹ اسلام کی مخالفت, قوموں کی بات کرنے کی بات, لسانیت کی بات, یہ فلانا یہ فلانا. اب وہ قوتیں بھی یہی کہتی ہیں کہ لوگوں کو حق دو, فلانی بلوچ کی بات مانو, پانی. یہ خاموش قربانی جو پشتون عوام نے دی, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بدترین مخالف بھی کہتے ہیں کہ پشتونستان حق ہے, بلوچ اپنے مسائل کا مالک ہے. ہم اگر کوئی پاکستان کو چلانا چاہتا ہے یا بچانا چاہتا, کوئی بچائے نہ بچائے, یہ بات بہت بری لگے گی لوگوں کو. خاقان عباسی کل کسی ٹی وی سے بات کر رہا تھا, اس نے کہا یہ عجیب بربادی کے دن ہے, ایک پشتون بلوچستان کا آئین کی دفاع کی بات کر رہا ہے اور ہم آئین کو پتہ نہیں اس کے پھاڑنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہم پشتونخوا ملیام پارٹی واضح طور پہ ہم اعلان کرتے ہیں, ہم کسی ایسی حکومت میں نہ اس کو حکومت سمجھیں گے, نہ اس کا ساتھ دیں گے, نہ اس کو پاکستان کو ہم زندہ باد کریں گے جس میں آئین فوجیوں کے زیر دست ایک عمرانی معاہدہ ہے. اس عمرانی معاہدے نے ہم پشتون, بلوچ, سندھی, سرائکی کو اکٹھا کیا ہوا ہے.
ہمارے ساتھ یہ نژادی تو اپرٹائڈ رویہ تر کیا جائے. بلوچ بھی سرحد رکھتا ہے ایران سے اور افغانستان سے. پنجاب بھی سرحد رکھتا ہے مشرقی پنجاب سے. سندھ بھی بمبئی سے سرحد رکھتا ہے. سرائکی بھی ہندوستان سے باولپور سرحد رکھتا ہے. لیکن صرف جنوبی پختونخوا کے پشتونوں پہ یہ پابندی ہے کہ آپ کو شناختی کارڈ باقی پاکستان کے سٹیزن کی طرح نہیں ملے گا. جس طریقے سے بلوچ کو ملتا ہے، جس طریقے سے پنجابی کو ملتا ہے، جس طریقے سے پشتونخوا کے پشتون کو ملتا ہے، یہاں ہمارے لیے نئے نئے قوانین بنائے گئے ہیں. زمین کا شناختی کارڈ لاؤ، پلانا کرو پلانا کرو. یہ نجات پرستی ہے. پشتونخوا ملیام پارٹی اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا. یہ بکواس ہے، یہ غلط ہے. نواز شریف کے وقت میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں بھی شامل تھا، میرے محترم دوست مولانا فضل الرحمان بھی شامل تھے، عمران خان بھی شامل تھے، MQM والے بھی تھے، پیپل پارٹی والے بھی تھے. اس میں ہم نے فیصلہ کیا تھا یہ 5-10 سال پہلے کہ جو افغان یہاں پیدا ہوا ہے اس کو پاکستان کی نیشنلٹی ملنی چاہیے. جو افغان یہاں، میں اس آدمی کو جانتا ہوں، یہ آدمی جوان تھا، متی اللہ شیرانی. یہ آدمی جوان تھا، اس نے شادی نہیں کی تھی. میں ایسی عوامی دورے پہ روحانی چمن گیا ہوا تھا، یہ وہاں امام تھا، اس نے شادی وہاں کی. اب اس کے تقریباً 4 کسود اس شریف آدمی کے 12 بچے یہاں پیدا ہوئے، مرد، عورتیں بھی شامل کی جائے تو 20-30 تک پہنچ جاتی ہیں. یہ سب یہاں پیدا ہوئے ہیں، نہ افغانستان کے نہ پاکستان کے، کوئی چھوڑتا ہو نہیں ان کو. نہیں، ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم UNHCR کے پاس جائیں، بین الاقوامی عدالتوں کے پاس جائیں. یہ کیسے ہوگا؟ یہ جرگہ پکار دا کہ دا مطالبہ وکی کہ کم افغانان دلتا پیدا سوی دی او عزیزانو کم خلق چې الیکشن نه کوي، کم خلق چې په تاسو کې الیکشن نه کوي، دلته خبره به کېده ورونو دغه تر اعظم په سپینه ورځ په هرنایي کې موږ داسې کریاب خو نه یو، خدای ته وګورئ، په سپینه ورځ په هرنایي پر سړک باندې پښتانه وطن اسمان هم د پښتانه ځکه هم د پښتانه د غره پر سر د ملیشیا چوکۍ د خلکو پښتنو لاریان نیول کېږي، ورونه وراچول کېږي. چا وکړ؟ نه. څنګه وشو؟ نه. ډریور چا مړ کړي؟ نه. ستا د پلار باچې ده، خلکو بچیان دې دپاره راوړي چې ته به یې وژنې. ما دې په خدای قسم اشتې خوند وګورې، ما دې په خدای قسم اشتې دې هغه حساب ورکړې. موږ حکومت پاکستان ته وایو، موږ د بلوچستان حکومت ته وایو چې که زموږ لارې نسي ساتلی او دوی یې نه ساتي. زما ځاني خبره ده، هغه بیا نواب صاحب پوهېږي، د جرګه پوهېږي. زما ځاني خبره دا ده چې موږ پښتانه په کار ده چې خپلې څلوېښتۍ جوړې کړو، چې د هر چا په کلي کې سړک تېر شوی دی هغه به د خپل سړک دفاع کوي. که د ناصر په مځکه کې تېر شوی دی ناصر به دفاع کوي، که د ترین په مځکه کې تېر شوی دی ترین به دفاع کوي، که د سنټا په مځکه کې تېر شوی دی سنټا به دفاع کوي، که د پلاني په مځکه کې تېر شوی دی پلانی به دفاع کوي. دلته چې هر څوک اوسي، هزاره اوسي، ازبک اوسي، تاجک اوسي، مسافر اوسي، د دوی ذمہواري هم زموږ د پښتنو ده. موږ د خپل وطن مجبور یو. مزدوران غریبان
په دغه کې کویلې مزدوران یو دوه او درې او دېرش بسم الله الرحمن الرحیم بس مړه دا د غلامۍ نښې دي د دې خلاف تیاري غواړي سفندي غواړي نن چې په کوټه کې د آزاد ملکونو فرانس دی امریکا دی ډنمارک دی روس دی جاپان دی چینای دی امریکن دی چې یوه ښځه یې ورکه شي چې د دغه بډۍ سردار کره چای کړي وې بیا غرمه راغلی وه د نواب صاحب سره لیدلي وو بیا ښځه ورکه پر دا یوه ښځه باندې به د پاکستان فوج د پاکستان حکومت ګرد خلک به ولاړې ودرې چې زما ښځه څه شوه ما ښځه د دې سړي سره چای کړي وې د نواب صاحب سره ډوډۍ خوړلې وه بیا راوتلې د زما یوه ښځه ورکه موږ غریبان بس که دېرش وژلي وو که څلوېښت وژلي وو بس مولوي صاحب غریب کښېني موږ هم کښېنو اللهم اغفره وارحمه وتجاوز عنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا خطبې کوو دعاګان بې حسابه به خلک موږ نه وژني زموږ مزدوران زموږ کویلې زموږ نعمتونه دا جرګې موږ له دې دپاره شروع کړي دي موږ د چا څه خیرات نه غواړو ټرمپ زنده‌باد امریکا زنده‌باد فلانی زنده‌باد چې موږ ته خیرات راکړي بل چا دې ورکړي لیکن چې خدای موږ ته کوم مځکه راکړې ده او خدای په هغې کوم نعمتونه پیدا کړي دي دلته علما ناست دي په سوره رحمان کې چې څه نعمتونه الله پاک ذکر کړي دي په دې باندې ستا وطن ډک دی بیا موږ ولې وږي یو دوبۍ یو پټرول لري نن دلته هغه ډاکټر خبره وکړه چې یو کمپنۍ راغلې وه هغې ویل پټرول هم په دې وطن کې در دوبۍ ډېر دی نن ته معنا زه نن ته د دنیا تر ټولو ارزانه مزدور یې ستا په دغه دوې منګولي تا د سیند نهرونه جوړ کړل دلته یې مکرر اشاره ورته وکړه خرکاري به ورته ویل عمرشاه خرکار و فلانی خرکار و فلانی خرکار دا ټیکهداران دا نهرونه تا جوړ کړل سکر بیراج تا جوړ کړي کوچړي بیراج تا جوړ کړي جناب بیراج تا جوړ کړي پلانا تا جوړ کړي دوبۍ تا جوړه کړله کراچي تا جوړ کړي دوی سوال پټان سودخور پټان اجرتي قاتل پټان لوګون کو اغوا کرنے والا الکه زه چې اغواکار یم د غوسه بیا تا د خپل ښځې ډرایور مې جوړ کړی د دوی له ګردو خپل ډرایوران پښتان چې زه اغواکار یم غل یم بیا زه ستا د دوکان چوکیدار څنګه یم په دوبۍ کې یم دلته هم هلته هم عزیزانو دا سوال موږ کام ته ږدو و کام خدای ته وګوره پښتون په آزاد قومونو کې دلته مرګین خبره کوله تر موږ صرف دوه قومونو بدقسمته دي یو فلسطینی چې وخت د چارې لکه موږ سر نه خلاصو وخت د چارې کار نه کاوه ډاکټر پر وژغېدی د دویم جنګ عظیم بعد یو د پر رمضان قسم لکه خدای مکه زموږ په کلو کې شرابار شي اډې کول په مخه واخلي ګوري په مخه واخلي نورزي په مخه واخلي سګزي په مخه واخلي بیا کشلاق په مخه واخلي دوی خوارانې په هغه ورځ راایستل تر اوسه بیا کلي نه ګرځي دا اوس مرګونو چې د غریبانو کېږي په دې وجه کېږي قرباني کوي بې وخته قرباني دا تاوان کوي بل در موږ بدقسمته خلک کردان سنیان خلک دي 15 کروڑه آبادي ده د ترکیې عراق شام او ایران په منځ کې پراته دي لیکن په اتلس کې مهرباني ازره تشکر اوس ګوټه پر سر کوم معلوم ګوټه راکزوي معلوم ګوټه تشکر موږ به خبر موږ به خبره کوله ول دا مه وایه پښتو زموږ ژبه ده دا لسانیت دا تعصب دی او قرآن کریم وایي
اوس زه ستا دا ومنم کور دې ډاک شه که د خدای پاک دا ومنم قرآن کریم وایي دلته علما ناست دي وایي ما نه دی لېږلی یو پیغمبر هېڅ چیرې هم بې دغه کام په ژبه خدای پاک پیغمبران چې کم ملک ته لېږل د هغو په ژبه یې لېږل بله خبره دې کول د وطن خبره مه کوئ وطن داسې وطن داسې یو شاعر د اکثره جلسو کې وایم نن دغه بزرګان وروڼه راغلي دي ښه دی لږ فارسي به مو ووایو شاعر ما نه دی فایزمند هم دغه دوه درې شعر زده دي حب الوطن از ملک سلیمان خوشتر دا شاعر وای حب الوطن از ملک سلیمان خوشتر خار وطن از سنبل و ریحان خوشتر یوسف علیه السلام یادی یوسف که به مصر بادشاهی میکرد میگفت گدا بودن کنار خوشتر سوای معنی دا ده چې د وطن مینه د سلیمان علیه السلام تر وطن خوږه ده د وطن کار د ازغي ژرګي و جوزان دا د بل در وطن د ریحان ښه ایستي او یوسف علیه السلام په مصر کې باچا و ول یوسف علیه السلام په مصر کې باچا و ده به ویل چې د دې باچاهۍ چې زه په خپل کلي کې نان کې ملنګ وای زه به خوشحاله اوس د خدای پیغمبر چې پلار یې پیغمبر و یوسف علیه السلام یوسف صدیق هغه د باچاهۍ پر ځای د وطن ملنګي ښه بولي او د وطن ګلان د سلیمان علیه السلام در ملک خپل ملک ښه بولي د وطن مینه پیغمبران داسې وایي موږ ته د وطن خبره به نه کوو دا تعصب دی او دا مه وایي چې زه فلانه یم زه فلانه یم عزیزانو چې پیغمبران دا وایي چې زما د وطن در پردي وطن در باچاهي زما د وطن ملنګي بې ده عزیزانو نو موږ دا خپل پښتونخوا وطن زموږ د عزت کور دی دا به موږ ته عزت راکوي دلته چې موږ پراته یو څوک د کټه نشي ولاړولی دا ته موږ خلک ځکه نه پرېږدي عزیزانو چې دا وطن د دنیا د نعمتونو ډک دی یار فرنګي موږ پر دې وډزولو بیا پلانا اوس بیا دا تیاري ده هېڅ بلا موږ نه خوري موږ د چا سره بدي نه کوو موږ ته خدای ته وګورئ خدای دې د پنجابي وطن جنت کې خدای دې د سندي وطن جنت کې خدای دې د بلوچ وطن جنت کې دوی ته مبارک شه دوی بچیانو ته مبارک شه د لمنې ری ورته نه شو خواست ورته کوو زاري ورته کوو چې موږ په خپل وطن مه بغوئ زموږ د وطن نعمتونه چې پلار و نیکه موږ ساتلي دي او موږ پر مړه سوي یو زموږ درې دي زموږ ډېرې دي مهرباني وکړئ په دې کې چې کوم نعمتونه پیدا سوي دي په دا کې دونې راکړه چې زه خپل مسافر ورونه راولم د دې خپل کور جوړ دا ګناه کبیره ده په پاکستان کې دغه یې جوړه کړې ده چار شی کوو دا زما دي داسې نه ده نن عزیزانو نو د کردانو خبره پاتې شوه کردان انګریزانو فرانسیسیانو چې دویم جنګ سره وکړي دوی وطن سروې کوي کردان غریبان هم دغه بې بخته وو لکه زموږ وطن کې پټرول ډېر نو دا د جهان زورور سره کښېنستل فرنګی فرانسیسی د روسو مې ټوله پکې شامل روس او څلورم میریم دی خیر دا سره دغه شو بالکل نقشه یې دی لکه زما لاس داسې څلور ټوکړې چې هغه فرنګیان مرنګیان ولاړو اوس هغه څلور ټوکړې یو په ایران کې ده یو په عراق کې ده یو په شام کې ده یو په چوټي خاشه په دغه کې ده په روس کې ده کردان غریبان لګیا دي چې دا خبره کوي بدید د ټکان دی بده ورځ د ترکیې کې هم جنګ دی په دغه کې هم جنګ دی د دوی بعد موږ بدقسمته خلک دا بعد موږ ډېر بدقسمته دي موږ د دوی بدقسمته په دې یو چې ښاغلي خلک یو بهادر خلک یو یو خبره بله وکړم عزیزان کلیوال خلک دي کام وچیش ته وایي یا وطن وچیش ته وایي د نوې زمانې پوهان د خلکو داسې یوه ډله چې یو قسم لباس اغوندي
یو قسم دود دستوري یوه ژبه وایي او د خپل استوګنې دپاره یو پراخ وطن لري و دې ته قوم وایي. د قوم د نن زمانې تعریف دغه دی. ما لږ په مختصره چې خپله جغرافیه لري، خپل وطن لري او هلته دی میشت وي، یوه ژبه یې وي، فرق به یي. سلیمان خېل به لونګۍ یو رنګه تړي، ترکې به بل رنګه تړي، اسګزی به بل رنګه تړي، درانۍ به بل رنګه تړي، هزاره به بل رنګه تړي، خو تړي لونګۍ. لباس چا به چپن وي، د چا به څه شي پوستین وي. موږ عزیزانو غړي به نه اچوئ. زه ته د نه چې ته باټې در کوم. نن هم په دا بد حالت کې هغه یو ملک دا شعر ووایه د خوشحال خټک یا د بل چا دی، ویل ټیټ مې مه ګړه غورځنګ را باندې مه که، زه په دې افتادګۍ کې لوی ګړنګ یم. عزیزه نن هم ته د درې څلور داسې خبرې شته چې نن هم ستا په مقابله کې بل څوک نه لري. یوه دا چې ته واحد قام یې، ته معنا افغان. په افغان کې ازبک هم راځي، تاجک هم راځي، نورستانی هم راځي، ګوجر هم راځي، پشهي هم راځي، دلته د موږ سره هندکو والا هم راځي. دا ګر چې په افغان وطن کې اوسي. عزیزانو ته واحد قام یې چې ستا پر سرخان که د هزارګانو کره سرخان وو، که د ازبکو کره وو، که د پښتنو کره وو، ستا پر سرخان باندې هر څوک کښېنستی سي. شپانه هم کښېنستی سي، شپانه هم کښېنستی سي، غوبه هم کښېنستی سي، ساروان هم کښېنستی سي، بیا د ما نیکو پش هم کښېنستی سي، ډولزن هم کښېنستی سي. دا بل ځای نسته عزیزانو، بل ځای نسته. دا زموږ نږدې بلوڅان وروڼه دي، زه پېغور نه ورکوم. دا نږدې سندیان دي. غریب سړی د سرخانه څه دون لرې ناست دي، لکه ابوتۍ چې ښکاره کېږي. روغبړ نه شي کولی د چا سره. ته دا زموږ کرامات نه دی، دا زموږ پخواني نیکهګانو ډېر مخکې دا زموږ د وطن خټه داسې اخښلې ده، داسې دغه کړې ده. اوس باچان نسته. که به باچا را روان و هم، که به پښتون افغان سړي چا په کښ کې کار کاوه و راولاړ به سو لاس به صفا کړي، باچا ستړی بس، باچا به خامخا لاس ورکاوه. دا بل ځای نسته. دویم عزیزانو زموږ نیکهګانو دا کمال کړی دی چې زموږ وطن یې لویشت لویشت زموږ ته راویشلی دی. د یو ریل د کونډې څه پوښتنه وکړه، که په کاکړ کې، که په غلجي کې، که په دراني کې، که په دانا کې، کونډه یم در ښي چې وروره د میتنزي و د سرګړي بیش په پلاني ځای، د پلاني و د پلاني بیش په پلاني ځای، د شمشوزي د اشخان ناست دی، د شمشوزي و د بادزي بیش په پلاني. کونډه لا په خبره. نو زموږ وطن کې دا مسله حل ده. هر کاڼی مالک لري، هر کاڼی. دوی څه وایي؟ پاچا به یادوله قبایلي علاقه، ول نو مینز لینډ، دې چا نه ده. کاڼی بیش دی. او موږ پښتانو خو بیا دا ژوند کړی دی. بیا د بیا ما پردیو ځله ښکاره کېږي، پردی مردارخور را په کلي ښکاره کېږي چې ماجد ته خلک راووځي، وایي سړی که دلته یو کمری تېر شو زموږ د کلي نه و، دا د چا ده؟ هغه وایي فلاني خورلڼه راغلی د هغې سره راغلی. ښه دوم دا غیب د معلومه یې هغه معلومېږي خوشمړی. پردی حیوان معلومېږي. پردی دوی مخه را کړی د پښتانه وطن بې مالکه دی. موږ ته وکړو مه کوئ سړی خدای ته وګوره، زه په بد رنګ وکړو. موږ پاکستان کې اوسېدل غواړو. پاکستان د بچاو یوازینۍ لاره دا ده چې دلته به آیین بالادستي، دلته به د طاقت سرچینه لکه دا جرګه چې ده په ووټ راغلي خلک به فیصلې کوي، خارجي و داخلي. فوج د سپایي څخه نیولې تر جرنیله پورې حلف اخلي. قرآن کوي، حلف قرآن دی. قرآن کوي چې زه به په سیاست کار نه لرم. وروره که د سیاست خوښ دی راوردې وکړه راسه، بیا ته راسه د پښتانه څه ووټ غواړه، تا ته به خوند در معلوم کړي چې څوک خواستی ورته کوي دی ووټ تا ته ورکوي. وروره که دا پاکستان عزیزانو موږ په بلکل کې موږ یو منډه وبولو،
دا منډه زموږ د بدکارۍ بدکردارۍ رشوتخورۍ پلانا دیال ته رسولی دی چې د دې دیوالونه موږ لکه موږک سوري کړي د دې تنبې لکه وینو خوړلي داسې ولاړ دي. اوس به دوی لار مهربان اوس به عزیزانو دوه کېږي یا به دا بلډینګ پر موږ رانړېږي که موږ سد نه کوو او که سد کوو بیا به زلکاږو د نوي سره تشکیل نو د نوي سره د پاکستان جوړوو. دا هر چا خپل وطن د ده په مرضي فوج په سیاست کار نه لري کې نشي چلولی. نواب صاحب غټه خبره بده خبره ګرانه ده وبې کوم پروا نه لري کې نشي چلولی. پاکستان دې موږ ته په ټیکه راکړي که په 100 کاله کې موږ پاکستان د ایشیا زورور ملک نه کوي جوړ موږ پښتانه مو کړو. دارنګه نشي کېدای. دا کوم انسانیت دی؟ الیکشن یو پارټي وګټي ته رالې ته وردي ټول کړي دي په کور کې د حمله کړې ده عمران په جیل کې دی الیکشن یې ګټلی دی یې ته شرمېږې نه شي په دغه کرسۍ ناست یې هر څوک چې ملا دې مات شه ته شرمېږې نه غله ته شرمېږې نه ته خپله ښځه نه وایي تا ته لور نه وایي چې بابا که زه خو ستا خبرې تا خو بایلل تا ته لور نه وایي تا ته ښځه نه وایي ناست دي پرې ته نه غواړئ د جمعې په ورځ یې مسلې په غاړه راخیستې په یوه لاس کې مسله په بل کې پلانی لوټی بس سلام علیکم کدو کامل صلات بابا په دې ولکه خلاص یې. درواغ سرچ دروغجن پر مقام ملک دي. اوس الله مرس په بلاک شی وتلی یو الله پاک وایي قرآن کریم کې چې ته به رښتیا ګوایي نه پټوې که ستا د ځان خلاف وي ستا د پلار خلاف وي ستا د مور خلاف وي ستا د خپل دغه خاندان خلاف وي نه به پټوې. او دی وایي چې وروره خپل دروغ ورته وایي لمنځونه کوه خدای رحیم و کریم دی. دارنګه رحیم کریم دی. مثقال ذرة خيرا يره. تبا یو ایران مریض ناجوړه غریب ناجوړه سوی په ایران اخته دا خوار یو د سایکل وزغلی یا یو ټیم غړي غلا کی مجبور دي خو ناجوړي دا پولیس والا غلا کړي په جیل ومن او چې په 1 کروڑ ووټ خرڅي هغه بریتونه غوړ کړي دي ژړه غوړ کړي قرار ناشته جنتی لام دي ولکه جنتی سي مسلمان سي ولای جماعت 1 کروڑ په یو قلیل لکه دی وای په لندن کې د غنټې او مزدورت $10 ورکړي په فرانس کې 15 ورکړي په پلانیز کې 14 ورکړي تر هر ځای آسان ملک پاکستان دی خپل ووټ خرڅوا 1 کروڑ روپیا 1 کروڑ روپۍ باندې موږ د پښنترین د سګزی سید کاکاړ هندو مسلمان 6 میاشتې ډوډۍ خوړلی د یو 1 کروڑ نه دي بل 1 کروڑ بل 1 کروڑ دا شروع ده وایي دا د اسلام کلا ده د دې پارلمنټ ملګري وکړي ورونو په موږ په ډېر بد حالت کې یو وخت د شعر العزیزانو راسې موږ پر صفونه برابر موږ کویلې دي خلک وژني کویلو والا سره مهرباني وکړي نواب صاحب راویې وغواړه زموږ د ماینز والا ملګري راوغواړه جنزده یې که موږ سرکار ته وایو دی وایي دا بیلې ده زه ستا دپاره د بلو سره به دې نه کوم زما د وطن د لارو اختیار ما ته راکه بیا که بلوڅ ولاړو که پښتون ولاړو زه پوسم دی پوسم ما به پر بل نه وژغی ما نه بلوڅ ما خوړلی سم نه زه بلوڅ خوړلی سم زما وطن دی اسمان یم زما دی مځکه یم زما ده پلانا یم زما دی مزدوران غریبان 10-40 کسه یو کم ځای دی بل د کم ځای دی بس مړه شو د خدای په امان موږ یې هېر کړه تاسې نه د عزیزانو موږ به لږ بسم الله کوو د ځانه کوشش به کوو د ځانه به موږ سم مسلمانان سم دغه جوړوو هېڅ بلا موږ ولکه وخورو چې دا ټکه لمونځونه کوې 15 وخته خلکو نه دي لیدلي دا زموږ غریبان پښتانه غریبان د دوبي روژې نیسي د ژمي هغه یخ اوبه چې د اوبه پر ځان واچوې ویې خوشمړی په ږیره کې یې ښایسته وي په دا کې دی خوارکۍ ګونګړوزې وایي کدو کامل صلا لمونځ کوي
دوی زما زامن دا یې اسانه کړې ده وایي زویه د جمعې یو لمونځ خو وکړه د جمعې یک نماز پڑھ لو دا یې اسانه کړې ده که هلته هم تشناخته یې کور دې خراب شه هلته هم تشناخته یې دلته مې هم نه پرېږدې دا ګردې خبرې ما د هیروین فروش مه بوله ما قاتل مه بوله ما فلانا مه بوله دا پاکستان سره چلوو زه به سیال یم یوه خبره دلته دغه کوي نو ملګري د تعلیم په باره کې ملګرو وکړه عزیزانو موږ هم څه ملامت یو د عبدالعلي اخندزاده لور ونه سوه واده عالیه مړه به یې خواره کوي بیبي عالیه مړه ده هلکه حفیظه مړه ده وفات شوې ده د عبدالعلي اخندزاده لور وه لس دولس جماعته یې ویلي وو دا یوې ښځې هلته نجونو ته سکول ووایه نن په خانوزي کې 2 کالجه دي کم د های سکولونه خدای خبر 5 دي میډل سکولونه په څو دي په درجنونو په 100 نجونې په وځي ننوځي په توبه کې یو ماسټر یې ماته وکړئ نن چې د توبې چې څه ګزارې ولا ماسټران دي په کمپیوټران دي دا د یو ماسټر په اندازه پاکستان ډېر ګډې مرجن لرو لیکن په دغه چنجن حالت کې موږ ته په هره ضلع کې عزیزانو یو د شلو بسترو ښه هسپتال را جوړ کړی په هر غره کې موږ ته یو پوخ سکول را کړی داسې چې کوم ډاکټران پېژنئ اقداد صاحب ناست دی مناف خان ناست دی دا وردک صاحب زوی ناست دی دا هغه خلک دي دې ټولو د کلي په سکولو کې سبق ویلی په کلزي کې مناف ویلی سبق هلته په کلزي کې دته چې چا سبق وایه پښتون نو د بله ځای راغلی دغونې خوارې یې وکړه نن مناف خان دی مخامخ ناست دی یا اقداد خان دواړه مخامخ ناست دي ډاکټر جمیل نومیږي زموږ ملګری و هغه په لندن څه 2 واره FRCS وکړي په اردو کې فضل ډاکټر فضل خدای دې مل سي ډاکټر فضل د خانوزی دی هغه په امریکا کې د جوړو په ډیر شو ډاکټرانو کې دی مناف د پاکستان په ډیر شو ډاکټرانو کې دی اقداد په ډیر شو ډاکټرانو کې دی دې ټول په کلو کې سبق ووایه پنجابي به ورته ویلی دی غازي خان والا به ورته ویلی اوس په سوو غدي په یوه توبه کې زما خیال اڅکزۍ توبه چې بولي زما خیال 30 سکولونه دا پاکستان سرکار موږ ته را جوړ کړي ماسټران یې ګرد موږ د وطن خلک قرآن یې کړی دی که دی سبق ورته ووایي تنخواه یې در 1 لک روپۍ پورې ده او دوی د بده مرغه اکثره د پښتونخوا ملي پارټۍ ځان بولي زه خو به که زما دا چا ومنله چې کم ماسټر بچیان ته سبق نه وایي په دې زه نه پښتونستان جوړوم په دې زه نه جرګه کوم په دې نه زه ازادي راوړم په مخه ته د دې وطن سړی ملا جماعت شه په کور کې لکه لیویز والا په کور کې د سکول دی انجلۍ دې وراره ده هلک دې وراره دی خو لږ ښار یې وکړه ورته ویې وایه په سلګونو ارقام به موږ د کال راوځي ډاکټران به موږ مجبور کړو هسپتالو ته به ولاړ شي خپله به هم لږ پر ځان سوچ کوو او عالمانو ته یې ورته ووایه چې وروره دا ډوډۍ حرامه ده دی نه چې مولوي صاحبان دلته ناست دي لڅرو دا انقلابیان دا د اسمانه چې راغورځېدلي یاست پر اسمان کې ګایې اسمان دی دی اسمان دی دی پلا مارکس دی ویل سقراط دی ویل پلاني دی ویل تر تا د املایان ایماندار دي تر تا د املایان ایماندار دي په 2000 روپۍ په 8000 روپۍ په 9000 روپۍ په مدرسه کې سبق ورته وایي خو په وچ ډوډۍ ګزاره کوي ټیک دی نظام سره دغه یې په هغه کې به د نوي زمانې شیان نه وي عزیزانو مهرباني وکړئ دلته ملګري موږ څوک خبره نه شو کولی او که پلانی چې پلانی نیسي دغه پلانی وروره داسې نه ده دلته 2 کسانو د لیکې وتلې خبرې وکړې بابړه کې 2 کسان مړه شو ته ماته د 2 نومونه راواخله اوس موږ د کام دا مجبوري ده نارې موږ وهو چې په پلاني ځای کې 2 شهیدان یو سړی ملا ماتې د دې لیست نه لري که څوک وایي دونې ده څوک وایي دونې ده څوک وایي دونې ده
پلانې پارټي ور موږ چا سره بدي نه ده دا ګردې پارټیانې موږ ګډ سره یو په تفصیل نه ځم دا دوه کسان جواب په لنډ په شریفانه انداز وایم دا ګرد کسان موږ په یو پارټي کې بزنجو لکه ما چې درته وکړه بزنجو وو بلوڅان وو باچا خان وو خان شهید وو د سیند وطندوس خلک وو باشاني وو موږ قرباني وکړه زموږ قربانۍ 1 یونټ مات کړئ نو شپرمې ستا باید نو زه څه وکړم موږ مات کړئ د قومو جرګه چې کښېنسته زه نور هېڅ نه وایم چې کښېنسته هلته تا باید زه به څه کوم فارسي وایي فارسي کې وایي ازموده را ازمودن جهل است ما او تا ملګري سره وکړه د یوې ورځې کوتاهي د دې ځایه د یوې ورځې کوتاهي د 1 منټ کوتاهي قرباني پلانا 1 یونټ چا جوړ کړي موږ هغه نشو کولی نو چې دا نه کړو څه ملګري به سره وکړو بېرته به ته ما سره ګزاره کوې راته چې خبرې وکړې ته په ډبرو ځله ویشتل نن زه د الله پاک ډېر شکر ادا کوم ډېر شکر پر دې الله د مړ سره نشي ناراضه نن د مړ سره په دې جرګه کې د وطن ټول سیاسي قوتونه علما مشایخ درانه خلک همتګري خلک سرداران نوابان هزارګان هندوان سکان ناست شکر الحمدلله نور مستکو ما څه باندې د دې چا سره یو خو یو قسم د فلسفي باسونه دي چې خو دنیا زیږېدلې ده پر دې انسانانو باس کړی لو بده ده بلای په اسمان کې سره ګرځي راګرځي دا څنګه پیدا شو دا چیرې پیدا شو د کومې خوا پیدا شو د هغې دوه فکر دي یو فکر دا دی چې یاره دا په خپله یو ډز اوس په اسمان کې بیا داسې اوس بل فکر وایي چې دا مالک لري و دا به ځلوي به نه خو علمي بحثونه دي موږ د هغه ډلې یو چې موږ وایو کاکا دې د تخلیق کننده شته که یو بل څوک وایي چې یا بله لګیا اوسه په ډبرو یې نه ځله ویشتل دې خلک اوس دا بحث سایي د خدای وبخلي سایي کمال خان ده به دا د نوي زمانې ځوانان دا کتابونه میتابونه وګوري بس به هلکه مولوي صاحب د حافظ صاحب محترم د مولوي غني صاحب زوی و دغه ته وویل والطفل مکتب است خبره دا ده سایي کمال خان الکان لګیا و ده ولاړه او سړی دا خبره پرېږده چې چرګه د مخه د کاږۍ د مخه په دې کې سر مه بندوه چرګه د مخه د کاږۍ د مخه ده موږ یو کام یو پر یو مځکه پراته یو یوه ژبه وایو خدای پاک یوازتي راکړې ده پر دې مې خلک نه پرېږدي د دې علاج وکړه دا به یې خو وطن مینه لکه ما چې درته وویل دا د وطن خبره مې کوله د موسی علیه السلام ټوله پیغمبري پر یوه خبره موسی علیه السلام هغه پیغمبر دی چې رب العالمین خبرې ورسره کړي یا ده ورسره کړي موسی کلیم الله د موسی علیه السلام ټوله پیغمبري پر دا یوه خبره ده چې د ده کام غلام دی خلک یې بچي حلالوي ښځې ژوندۍ ساتي په هغو دغه کوي محنتونه کوي پلانا کوي الله پاک بیا د الله پاک خپل نظام ته وګوره دغه د فرعون د دې ظلم بغاوت خلاف بچی الله پاک د فرعون په کور کې لوی کوي هغه کیسه ګردیان ته معلومه ده پر هغه نه دغېږو هغه بچی د بني اسرائیل د ازادۍ سبب الله پاک قرآن کریم کې دغه ته وایي چې ورسه الله پاک وایي فرعون ډېر غضب والا بادشاه و د ظلم کاوه جبر یې کاوه مظلومان یې پلانې کول ما دا فیصله وکړه الله پاک وایي زه د مظلومانو ملګری دا یوازې د موسی علیه السلام لپاره نه ده دا د هر مظلوم لپاره د رب اعلان دی چې زه د مظلوم ملګری یم نو موږ د ملا ماته سي چې هر څو مظلومان سو او زموږ ملګری الله او موږ غړي ایستلي چې یاره دا کار نه کېږي داسې به کېږي لکه خدای چې یو
د موسی علیه السلام پیغمبري په دا یوه خبره وه. موسی علیه السلام ته الله پاک وایي ملګرو کارکنان جمعیت والا هم زموږ ملګري یم، دا به زده کوو، یو د بل به زده کړه کوو. ژوند معنا ده. ټالسټای په دغه کې وایي، ټالسټای یو ډېر لوی ادیب دی، په امن او وار ان پیس، جنګ او امن په ناول کې وایي د پوهۍ معراج دا دی، د پوهۍ معراج دا دی چې ته په دې پوه شې، زه په هېڅ نه پوهېږم. د پوهۍ معراج د دنیا خو ډېره قرآن کریم وایي ته چې دا ګرد سمندران سیاهي سي او دا ګرد درختې کلمان سي، لا د خدای پاک دغه نه لیکل کېږي. چې اوس یوه پاڼه باندې یو سړی لګیا سي، یا دغه بډې سي ملګری، یا هغه مولانا صاحب، یا دغه هلک، دا یوه پاڼه چې ته تحقیق پر کوې ستا شپېته کاله پورې. نو ژوند خو یو پاڼه نه دی، څه شیان دي، څه زندګي ده. نو ټالسټای په هغه کتاب کې وایي د علم معراج دا دی چې ته په دې نتیجه ورسېدې چې زه په هېڅ نه پوهېږم. موږ خو اوس په هر شي پوهېږو. ورو یو څو شوره کودریم ویلې ده، دا بل کتاب ته راته یا زه په هر شي پوهېږم. ناک په ناک دا غلطه ده عزیزان. نو عزیزانو ما دا خبره کوله چې موسی علیه السلام چې الله پاک په کویتور کې غږ پر وکړي چې ته ورسه فرعون د لارې وتلی دی، ورسه. ده ورته وویل ما لږ مشکل دی په ژبه کې، زما ورور هارون هم راسره ملګری کړه. ده ورته وویل چې سمه ده. چې دواړه روان سو، ځوانان کارکنان دې ته غوږ نیسي، چې دواړه روان سو، الله پاک ورته وویل فرعون سره په ادب ګایي شو. ویل ته چې دعوت کوې فرعون سره الله پاک په دې خبر دی چې دا زموږ د خدای مینې دغه مني. لیکن چې ته یو چا ته یو تبلیغ کوې یا د سمې لارې خبر ورته کوې، الله پاک یې قانون ایښی دی چې ورور په ادب ورسره ګایېږي. د هر چا سره چې موږ ګایېږو په ادب به ګایېږو. د ښه مؤمن نقش قرآن کریم دا بللی ده چې کوم شی ځانه خوښوي هغه بل خوښ. موږ ته ډېرې واضح دغه سوي دي. دلته بېرته راځو، د کوټې جرګه ده. دا کوټه د سلو مشکلاتو سره مخامخ ده. پولیس نه سم ویلی چې دوی ولې سر نه په خلاصوي. په دنیا کې چې یو ځای په یو ښار کې مشکل وي چې د پولیس یو موټرسایکل ښکاره سي، ګرد خلک وایي خیر یو موټرسایکل، ټوپک هم نه وي ورسره، ټوپک هم نه وي ورسره، وایي عادي پولیس والا یو سړی راغی. زموږ دا چپه ده د هر وردی والا سره د خلکو کرکه ده، که کسټم دی، که لیویز دی، که دغه فلانا دی، که پوج دی، که پولیس دی. ولې چې دا زموږ مړی د خلکو په جیبو کې ګرځي، اډې دي، بدماشۍ دي. دلته ته ذکر وکړئ قسم ناروا دی، قسم زه نه اخلم. زما سل په سل کې دا باور دی. د پاکستان ما ته معلومې دي د پاکستان سیول او پوجي جاسوسي ادارې لابیدو دغه بلاوي دي چې په خړو اوبو کې ستن پیدا کوي. زما ایمان ماته دا وایي چې دا بچی چې اغوا دی توبه مې د قسم به درې روژې را باندې واوړي. زه اوس هم په پوه یم چې دوی ته معلوم دی چې چا وړي. خدای هلکه چې وړی شاید مصور کاکړ خو دوی اوس هم په دې خبر دي. دلته یې ملګري دا خبره وکړه څه دپاره. زه نواز شریف له ورغلم دی لګیا شو دغه خلاف په خپل دفتر کې. ما لا ګوتو ورته دی که چې دغه خو ده دغه کړ ډول ما ته د همسایګانو حال رالی چې زموږ په خوا پلانی کار ستی خلکو کړی. نو ما دوی را وبلل چې خلک دا وایي. دوی راته انکاریان شو چې دا غلطه ده. نو بیا دغه سیول جاسوسي ادارې چې دا هم زوروري دي دا مې فلاني اداره را وبلله.
ما ول دا خبره خلک کوي ول ورځ بعد هغه راوړي چې ټیک وایي بالکل دا مشکل اوس خلک دغه لوی بلای سره پټوي دا ملک څنګه چلیږي څنګه پر مخ ځي څنګه به کار کوي पुलिस का है फर्ज खिदमत आपकी उन्होंने को पुलिस वाला तो उलस खिदमत की उन्होंने जिम्मेदार जिसान थाने पर लखर्ची जी दगा पर लखर्ची जी हर دا جرګه په کار ده شي صفا ووایي چې وروره زموږ د لارو څخه انځران لرې کړي انځران وباسي کوټه د اوبو مسله ده اوبه نشته د څښلو اوبه دا 80 کروڑه روپۍ چې دوی وایي ورته چې خالي لیکه پر کش کې وایي ورته ورکوي په دا 80 کروڑه یا راویا نورې پر واچوه د 2 کسانو په رشوت د کوټې د ټولو اوبو علاج کېدلی شي د ټولو اوبو علاج کېدلی شي موږ د قدرت داسې ځای پیدا کړي یو پښتانه دا موږ د پاکستان د دریاب د نظام لرې یو دریابونه د موږ لاندې موږ لوړ یو دا اباسین څه چې موږ ته کومه ایسه راکول شوې ده هغه دلته نشي راختای رابشي شل لس کاله بعد که پاکستان مضبوط شي بجلی پیدا کړي راپورې به وي په دې خوا دا نشي کېدای نو چې نشي کېدای موږ تر قیامته پورې د دې ځای خلک بلوڅ هم موږ هم دا د کچي مچي علاقې والا ماسې وه دا واري والا موږ تر قیامته پورې د باران و څاڅکي نه راځي د باران هر څاڅکی موږ باید خوندي کړو او خوندي کولی شو هېڅ نه غواړي هېڅ خرڅونه نه غواړي نواز شریف خوارکی اوس دغه شوی دی ما ورته خواست وکړي ما سړی و موږ ته بلوڅو پښتنو ته یا دې پښتني علاقې ته د 2 اوایلو پیسې راکړه 15 اربه روپۍ موږ به د ګرد پښتونخوا وطن هره شله وتړو بیا سبزي غواړئ ټماټر غواړئ بینډۍ غواړئ هره بلا چې غواړئ موږ یې درکوو عزیزانو خلک زموږ په دغه کې نه دي موږ به خپله همت کوو په خپله به لاس ولورکوو دا دغه د لوړې خبره دغه وکړله ملګرو وکړله د یو ډایم دا د برادرعزیز خان دا هم یو دغه و دا ګرځي هغه منصوبې دي چې ډېره په اسانه کېدی شي په ډېره په اسانه کېدی شي د دې غره په شا کې څانګه په څانګه کې ډېر پخې لس فوټه پخې اوبه بهیږي دا راوړل دې ښار نه دا نه دی ګران کار خو چې خلک یې د ځان ملک وبولي دا ملک هېڅوک یې د ځان نه بولي چا پر مین دی هغه یې هم کلمې کاږي چا پر مین دی هغه یې هم کلمې کاږي نو من زه څه کوم که جج دی که پیر دی که فقیر دی که خان دی که ملا دی که خانان دی که سیاسیان دی هېڅ زموږ زړه نه پرسوځي لګیا دي بس کلمې یې وکاږي کشې کې ټیغ به راوکاږي کا دوکان به الله اکبر دا بربادي ده دا لار به سمول غواړي عزیزانو دا جرګې موږ ځکه شروع کړي دي جرګې به لکه امرګي دغه وکړي پر هر علاقه یې کوو هېچا سره به دې نه کوو هر چیرې پښتون پروت دی موږ ورځو چې اوس سړی د موږ سره عقل شریک کړ د موږ سره پوه شریک کړ موږ تا ته خوندر ماخو لیکل دي د قرآن شریف پر پاڼو لیکلي دي خدای مې دې پرده کوي خدای مې دې پرده کوي که موږ دا نواب صاحب پښتونخوا ملي پارټۍ یا زموږ عزیزان که موږ ستی پر سر سودا وکړه تو خدا که به موږ نه وژنئ سم په ګولۍ مو ولې پر بله خوا بلوه چې ملا مې ماته سروېږئ نه وطن مې خرڅ اوس په یو سړي دا کار نه کېږي په 200 نه کېږي په 300 نه کېږي کلي 500 لیوني موږ لرو 500 لیوني ملګري لرو یو ځای به مې پر چا ور کړي وه یا نه جنګ کوو نه بدي کوو عزیزانو د کام ناتار په کام راګرځي ته د جمعیت علما اسلامي زنده باد ته د جمعیت علما پاکستان ته د جماعت اسلامي ته د پلاني پارټۍ عزیزه زما ورور یې زما او ستا عزت او زما او ستا بې عزتي سره تړلې ده او زما او ستا عزت دا ځمکې سره تړلی دی که دا مځکه په عزت وه مولوي صاحب ته به هم په عزت یې دلته به الازهر یونیورسټي دلته به ته خپل کتابونه ورته وایې که دا مځکه په عزت وه دلته به اکسفورډ یونیورسټي دلته به فلانا یونیورسټي دا فلانا یونیورسټي پرنګی چې دلته راتلی پرنګیان په خپله وایي چې د افغانستان دغه پر موږ د مخه و
ښارونه چې جوړ کړي هرات خاص پر بیان کړي چې دا زموږ تر ښارونو ډېر ښایسته وو ډېر پرمختللي وو نو عزیزانو غړي به ناچ وو ښه کام یو لږ معمولي یو ځای نچ خراب شوی راسې دا نچ ورغی د کور بدی ختم دغه پر ځان ودرو داسې یعنې زه یار دوخ په خدای لکه د یوسف علیه السلام خوب دی داسې په سترګو یې وینم چې پښتون به د دې وطن سیالترین کام وي د دې وطن به مالک وي شته شمله به وي کرا به خرج وي لږ چې موږ ځان سره پوه پراله خبره ترنګلې خبره بدې خبرې خلک به لګیا وي پروا نه لري کوي دی هر څه شوی زموږ اقلیتونه هزارګانو به درې ګیلې وکړې یو خبره بله مذهبي خلکو زه مذهبي سړی خو نه یم ما پرون نوم وویل قرآن کریم وایي تاسې د هغو ټولو ځایو قدر کوئ چیرې چې زما نوم اخیستل کېږي ابوالکلام آزاد خو د ټولو مذهبونو یو پیغام بولي ابوالکلام آزاد صاحب وایي چې د ټولو مذهبونو د ابراهیم علیه السلام سره واخه پر رضا د ټولو مذهبونو یو پیغام دی چې خدای منل په صحیح د خدای وحدانیت منل او د انسانانو خدمت کول په هغه کې موږ قرآن کریم وایي واضح وړې اصولونه یې دي چې ورور تعاون البر والتقوى به دا قانون دی د هر مسلمان لپاره که څوک سیک هندو مسلمان چرسی شرابي قاتل پلانا د خیر کار یې کاوه د قرآن کریم دغه دا ده چې دې ته مه ګوره چې دی شرابي دی دې ته مه ګوره چې دی قاتل دی چې کوي پر یو نالۍ باندې پل جوړي کومک سره ولا تعاونوا على الاثم والعدوان تعاون مه کوه د ګناه او د بدۍ په کار دلته عالم صاحب وویل دا مشهور حدیث دی چې ته ورور راوګرځو ظالم هم مظلوم هم موږ دا جرګه به یو مهرباني کوي زه خو سره کوم پروکرار یې راڅه موږ به ګرد یو بل ته دا حلف ورکوو نواب صاحب هم پکښې زه هم پکښې زه د هر هیل چې یم زما به پر قرآن کریم دا وعده وي دا پښتو وي چې زما تربور که په تا ملامت و که ما ملا وتړله زما مخ راټول که ما ملا وتړله زما مخ راټول دا به ګرانه یي سړی جوړي پنځه مړي کړي چې دا وخت حلاله په دغه کوم ګټه نشته دا به درته وایم چې وسړی قرآن ته وګوره جکې ولی دي بدکار یې کړی دي خالي دا د ما مه غواړه چې د عیسی علیه السلام معجزه چې بسم الله الرحمن الرحیم مړی راپورته نور اختیار ستا هر څه چې راته وایي او پښتانه دا موږ پسې ګرځو نواب صاحب یې ډېر کور ودان په پیسلو کې اوس ښځه بنده کړې ده ښځې څه ګناه کړې ده لږ علما کرام پروا نه دي د ما سې د ورونو خوابی دي شي د ما سې د عزیزان خوابی دي شي علما کرام به مهرباني کوي په هر جمعه کې په هر لمانځه کې به ور چاته وایي چې عزیزه د قرآن کریم د حکم مطابق ښځه د ورور نیمایي ده په مځکه کې په اوښانو کې په پلانا کې دا به ورکوي زموږ غاړې په بندې دي موږ څه چې هم زده کړی دی بل څوک خو نه شم ویلی لږ به مهرباني کوو عزیزانو پردي سړي ته یې ورکړی اوس شپېته اویا کاله سړي ته یې 14 کاله نجلۍ ورکړی چې دا خوارکۍ ژاړي د پلار کور پرېږدي دی په دغه سر ورننه باسي خو لور حق راپل کړه هغه غریب یې څه ورته وایي وایي درپل کې خړه ولکه خلاصې ولکه یار دې اوس شپېته کاله سړي ته ورکړی دی بیا روانه ده ما ته یې حق دارنګه نه دی دارنګه نه بخښل کېږي خلک زموږ خویندې دي زموږ لوڼې دي زموږ عزیزانې دي بی عایشه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صدیق لور وه 40 کاله د مخه په عربستان کې ښځه داسې د روزه ارزانه وه د 2 کیلو شیدې وزه هم ارزانه وه چا به 40 ساتلې وې چا به 10 ساتلې وې د محمد صلی الله علیه وسلم د انقلاب بعد ښځه به دې هلته ورسېده نور په تفسیر کې زه نه ځم بی عایشه د شایسته د نیمو حدیثونو راوي ده چا ویل بی عایشه ویل
نو زموږ ښځې ولې نشي بې عایشه کېدلی؟ زموږ ښځې ولې بې خدیجه نشي جوړېدلی؟ او خوا به نه رسېدو ملایان ما به ووایي نه زه ښځه در نارینه ایمانداره بولم، خوا به نه رسېدو. زه ښځه د ورور پاک یم، د پلار پاک یم، د لور پاک یم، دغه پاک یم، در نارینه ایمانداره بولم. پر مخ رزم خلک یې اوري نارینه زما زوی زه پکښې نارینه چې بل کال زبت ور واړی دی سترګې په واک نه چېړې پرې کنډه واوښتې ملا ما دا چې ملنګ ته یې ورکړې دا بابا د پلار د نیکه دغه خرابېږي ملنګ ته یې ورکړې شپه نه ته یو بله ته نو ځکه یې دغه جوړ کړي ول بابک نه دی لیوه دی زما پر ځوان یې نه دی د خپل نس پر ډکېده دی بابک نه دی لیوه دی دوی خو انسانان دي دا کشتیانو په دریاب پر بې دا خبره نجونې به ویله او خو نارینه و باک نه به کوم ول بابک نه دی لیوه دی زما پر ځوان یې نه دی د خپل نس پر ډکېده دی بابک نه دی لیوه دی ښه اوږده بدله وه زما اوس نه ده پیدا عزیزانو دا زموږ وطن دی دا زموږ دغه دی دی چا سره بدي نه کوو هزارګان د ګلګت خلک چترال خلک نورستان خلک دغه دلته ګوجر هندکو سپیکینګ دا ټول زموږ د وطن خلک دی دا زموږ د وطن بچیان دي بلکل دا د پښتانه ذمهواري جوړېږي چې پښتون به د خپلو ژکیو سره بلکل د مشر رور رنګه رویه کوي جوړې دي اکاډمیانې دي جوړ کړي د خپلو ژبو ګلګتي چترالي کوهستاني هر ژبه بلکل دا زموږ د وطن ذمهواري ده که د پښتنو د واک جوړ شو هر څوک به خپل تعلیم مورنی تعلیم په پښتو کوي پر مخ به خپل دغه کوو عزیزانو د وطن د جوړونې دپاره د پښتانه دغه خو ماته بیا خشمېږي تا کوټې خبره نه وکړه دا د پولیسو د ظلم خبره نه وکړه چې ظلم دا ګرد ازماز او موندی د ایمان خلاص دي یوه خبره مهرباني خوا مه بدوي عزیزانو په دا اوس عمل موږ په خدا که یا د خدای د لارې سو یا د کام د لارې سو په دنیا کې دی بد کار سوای شرک هغه شرک چې الله پاک بیان کړی دی او مسلکي خود موږ کله کله وارکانې ته ناست یو وار قبر ته ناست یو دا هم علما نه خوښوي دا شرک هماسې وه موږ پښتانه د دنیا هر بد کار کوو سود و پلانا و پلانا و پلانا و د خدای رام ناست د خدای رام دغه دی دا د کاریز که به ما تر اوسه پورې د نور خلکو بیریږم نه حیا مې جین کېږي که به ما تر اوسه پورې په ګرده څګزۍ کې یا نر یا ښځه لیدلي چې دی وایي زه نه یم جنتي ما د خدای خوا ګډ جنتیان دي سودخور هم وایي ډاکو هم وایي قاتل هم وایي پلانا هم وایي هلکه څنګه په دغه عمل خو لکه زما په باغ نه بلځي دا تا چې روانه کړې ده په دې خو ما په باغ ولکه رارسي چیش موږ نه دي کړي درواغ وایه توبه مې د پلانې کار کوه د ښځو حق مور کوو دا مه کوو دا مه کوو عزیزانو بس الله پاک چې موږ پر دې کام رحم وکړي یو بل باندې به اعتراض کوو په طریقه ته به ما ته راشئ زه به تا ته درشئ یو د بله به زده کړه کوو دا کام په ښو خویو ته رابولو جنګونه به نه کوو زه اکثره ملګرو ته وایم ستا په مذهب خوا بدېږي ډېره خوا دې بدېږي دغه رنګه پر هر سړي خپل مذهب ګران هر بلا چې دی مني په ده په دغونې پر ګران لکه په تا چې ګران ستا په ژړه خوا بدېږي دغه رنګه د ده په خپل پلاني خوا بدېږي ستا د مور په سپکه خوا بدېږي د بل نه وروره که د ځان د مندو عزت موږ کوو د بل مور ته به بد نه وایو که د ځان د خور موږ عزت کوو د بل خور ته به بد نه وایو جنګ پر څه شي کېږي ځینې خلک به دی لیونی دی ما پلار اصل دی زما مور اصل ده زما خور دی ده د بل پلاني داسې او پلاني داسې دا غلطه ده خپله خوله امکلا ده امبلا ده تر خپله وسه به کوشش کوو چې یو پوه سړي ویلی ول په کوم سر کې چې ژبه یي په هغه کې بل ټپ نه وي خو خوله یې په کنټرول زنده باد نور څه شي عزیزانو وخت نه وخته کوي اته نیم بجې دي اته نیم کې سوات خبره دا ده موږ پښتونخوا ملي پارټۍ د دې سره وعده کوو اته راغلي زموږ عزیزان که به موږ دا جرګې د دې دپاره راغواړو
چې سهار د نواب صاحب د قومي اسمبلۍ ممبر یې، زه د فلانا ممبر یم، زموږ د کور خراب شي. زه قسم دی چې دا جرګه راته ووایي، قسم درته وایم دا جرګه طاقتوره کوي. دغه زموږ پارلیمنټ دی، دغه زموږ پارلیمنټ دی، دا جرګه را طاقتوره کوي. قسم دی چې تا نه یې راته زه ولکه ودرېږم، چې ته نه راته وایې نواب صاحب ولکه ودرېږي. په کار دا دی چې کار اهلکار ته وسپارو، خپل صفونه برابر کړو. زما پر تا څه پور دی، ستا پر ما څه پور دی، یو کام خلک یو، کم حال ته ولوېدی. موږ دا لوی موټران زه د ځان دغه ولک کوم، خلک وایي خدای څه وایي. قسم دی زه ترخان ته کښېنم، هېڅ ترخان نه وي، ګزارېز ترخان، یو ټاټا یې، یو مستي، یو شلومبې، یو پلانی، چې غریب سړی څه کوي. که به ما پر ترخان دی نه چې زه چندانې پهلوان هم ولکه، خو خبره دا ده چې زه څنګه به کېږي دا لوی موټران چې دا موږ چلوو یا خلک چلوي، د دې یوه ټاکۍ په 100,000 روپۍ ډکېږي، او 100,000 روپۍ د میاشتې غریب سړي ته نه ورکول کېږي. دا به څنګه چلېږي؟ لاس تڼاکې ټوکر ټوکر لس بچیان دی حقاریان. زما د عمر خلک اسلام آباد کې وینم ګډ پښتانه، دا مولوي صاحب چې ناست دا زړي والا، دا عمر خلک په اسلام آباد کې ناست بیا چای پر شا به څوک دی، د باجوړه راغلی دی، د اسلامي راغلی دی، په اسلام آباد کې بل چای په لاس څوک دی بیا چې دا ځوان سره ناست. موږ دغه ډېر عزیزانو اشودهاله خلکو زه دا وایم چې په نن زمانه کې نور مفتي هم نه یم، دغه هم نه یم. په نن زمانه کې پیسو والا ته زه خواست کوم، په دغه نه، په ریا نه، په ریا نه. په کار دا ده چې پیسو والا داسې یو ځای بل ځای خلک به د لیوني فکر به وفتو کې، یو ځای بل ځای داسې دغه روانې شي، دوه کسه ورتلای شي، وچه ډوډۍ او شلومبې خوړی شي. تر دې لوی ثواب بل شی نشته. چمن کې څونه پیسې د زموږ د عزیزانو سه، نورزۍ، څکزۍ، پلانی پلانی، هېڅ اسمان نه لړېږي چې هره جمعه ته په ګردو یو 50 غوایي خیرات کوي، پر دې څنډه پر هغه څنډه. دا خلک شته چې ماتې په روژ کال هم ماته چا وویل چې په ګرده روژه د خدای قرآن دی کوم د نیکو بوی لیدلی. دا څنګه زندګي موږ کوو؟ دا به څنګه وي؟ لږ پام پرې پکار دی عزیزه، لږ پکار دی چې دا کام نور ترخې خبرې به نه سره کوو. او قرآن کریم وایي پر ناپوه سړي برابر سړي وسلام. اوس موږ عالمان هم دی د کور خراب وي لکه تان دسان چې د الله چې ورور نه یار یار درله ووځي، ګزاره به کوئ ځان. ناوخته دي زیارتواله ډېرې خبرې نه شم کولی. موږ ډېر خوشحاله یو ته راغلي یاست عزیزانو، د موږ سره عقل شریک کوي، پوه شریکه کوي. ما نواب صاحب ته ویل دا زموږ خلک دي، زموږ د وطن ټول ستړي دا خلک حل کولی شي. دا 15 کسه پښتانه چې هر رنګه کږه خبرې په 6 میاشتې خلاصوي، چې ډېره کږه وي. د پاکستان عدالت یې په 13 کاله خلاصوي. ایو رشوتونه، ایو لکونه روپۍ، ایو سړي خو د خشمه ګسه تور کوټ ته هم بد ویل، تور ګوټ ته هم بد ویل. تور کوټونه خو موږ وکیلان دي، هغو ته به دا خواست وکړو چې تاسې زموږ وکیلان یاست، قانون مې زده کړی دی، کوټونه واغوندئ، دغه کتابونه واخلئ، د عدل کتابونه راواخلئ، په خپل علم دا ثابته کړئ چې د پښتانه په دې وطن کې دا حق دی. د علماو څخه زما دا خواست دی چې عزیزانو ډېر په خوارۍ تاسې ډېر لوی محنت کوئ، ډېر لوی دغه کوئ، سوایسته په یو بغلي کې ونیسه، قرآن شریف په بل بغلي کې ونیسه. دا د کام مسایل معلوم که، په شرعي معنا یې کښېږده دنیا ته چې اوس سړی د کام په معنا ما انسان بولي که نه بولي. سیاسي خلک به وایي مرداباد زنده‌باد سره کوو، هېڅ دونې زورور څوک نشته. دا ډېر خلک دا ما خو بلکل به دا تجویز نواب صاحب چې پښتون کام دې موږ ته پر کور سړی راکړي چې دا نارې وایي مرداباد زنده‌باد. نور به سره لګیا یو، عالم دې خپل کار کوي، سره وینو به، سره دغه کېږو به. چیرې زما سر نه خلاصېدی ته راته ووایه،
په کوم ځای کې تاسو نه خلاصېدئ زه به هم دې کې دا کږوتې بده مه بوله بد انشاءالله دشتي بدلیږي وخت دشتي بدلیږي نه د ګرانه ګټه چې یو انسانان لږ منظم شي بیا تاسو ټول ولد خلک یاست د محمد صلی الله علیه وسلم انقلاب څنګه راغلی څنګه وسو څه نتیجه په 25 کال په 25 کال کې هغه عرب چې ګسو په حساب کې نو په 25 کال کې هغه انقلاب راغلی چې د سپین تر څنډو ورسېد ولاړې ګرد جهان ته چې موږ پر سمه لار روانو الله پاک دغه نه دی الله پاک ظالم نه دی الله پاک وحشیانو ته حکمراني نه ورکوي الله پاک داسې خلکو حکمراني نه ورکوي چې هغه پر انسان رحم نه لري هغه د انسانانو دپاره د خیر کار نشي کولی هر څوک وایي هم قرآن کریم هر ځای بار بار دا خبر د دین خبره زموږ څخه کږه شوې ده د ټول عالمان ناست دي چې د جهاد او دغه بحث شروع کېږي تر هغې د مخه په آیت کرسي کې دا آیت دی لا اکراه فی الدین دغه بعد د جنګ خبرې شروع کېږي په دین کې زور نشته شعیب علیه السلام ادریس علیه السلام یونس علیه السلام په خپل محمد پیغمبر چې وروره دا ستا زړه ډېر په تکلیف دی چې دا خلک ولې کلمه نه وایي خدای پاک وایي زه دا وینم دا ستا کار نه دی ته بس دوې خبرې د بدکارۍ په نتیجه یې خبر که د ښه کار په نتیجه یې خبر که نور زه پوهېږم کار یې پوهېږم خدای پاک هر پیغمبر ته دا خبره ده چې وروره که ما غوښتی دا ګرد انسانان به د یوې عقیدې وو اوس ته لګیا واوسه کاڼي به ته پر ځان وړې دغه به پر ځان وړې انشاءالله کله کله خدای اسلام ته ترانهدار نه یې بس وما علینا الا البلاغ موږ په کار ده موږ خو بسم الله پورته دغه دی او یو خبره به مهرباني خاص کله خلک ګور یو انسان دی بیا اسلام زه په خپله د انسان د خبره اسلام خبره لوړه بولم چې ته یار مسلمان ځان بولې مسلمان صحیح معنا د خدای و رضا ته لاس پر سر کول دا اسلام انګریزي کې وایي to surrender before God چې ته یار خدای ته مات شوی بیا به ډېر انساني زورور اخلاقي الله پاک وایي ډېر ما ډېر دغه جوړ کړی انسان بیا احسن تکوین او بیا ملګرو خبرو کې اخلاقیات خو ډېر زورور اخلاق ولې نه لري یو سړی نو ته چې ما ته لار راښیې بیا به زما رویه د هر انسان سره انساني د دې چا مذهب د عیسائی دی د هندو دی د فلانی دی د فلانی دی د فلانی دی نعوذ بالله د خدای مني دی که نه مني د انسان دی زه به داسې رویه ورسره کوم چې دی ما ته خوښ ونیسي بیا د ما هغه مردارخواره هم تر هغه کور و مخ ته په میدان تښتي د کوم کور چې ډبرې پرې خلاصېږي هغه هم په دې پوهېږي دا کور کې بېکاره هلکان دي ډبرې ولې لکۍ دغه کې یا لترار اول ته درېږي څوک د خیر غږ کوي نو موږ باید ځان کوشش کوو خاص کر علماء کرام خاص کر په سیاسي لیډران د دوی رویه به د انسان سره انساني سیکولریزم خلک یې بله معنا کاږي زه خپله سیکولریزم دې ته وایم چې یو سړی عیسایي یهودي مسلمان پلانه د سیکه سره پر سترخوان کښېنستی سي دا سیکولریزم دی د مځکو خبره بیا مځکې آیا مځکې زموږ دي عزیزانو مځکې موږ پلار و نیکه راکړي دي جرګه به فیصله کوي موږ د چا څه خیرات نه غواړو بل مځکې نه دغه کوو زما په مځکه کې ته یو چا ته لاس یې کړه ورکړې بیا د هغه په هغه پسې زما د شاید زوی سیدانو یا د مراڼي یا د فلاني مځکه انتقال کوي د دې خو بدۍ جوړېږي د بدۍ خبرې موږ نه کوو جرګه به فیصله کوي نواب صاحب دا دی ناست دی چې هره فیصله ته یې وکړه د شناختي کارت محکمې متعلق د اسټبلیشمنټ د محکمې متعلق د فلاني محکمې متعلق نه به د چا سر ماتي نه به څوک وړي کتابونه به په بغل کې جن راواخ خدای به جن راواخ د مور کتابونه یو نه څوک ولکه په دفتر کې کتاب ور پاتې سي نه دغه پاتې سي خپل مځکه تراس باندې ذکر راتیر موږ به دې خلک نه مجبور کړي
ځکه دې د پښتانه ځکه دې بازای دی یا سنځای دی درانای دی کاسای اسټابلیشمنت که دغه چا سره د هدي ورکوي وچا خو دلته خلک په موږ روږدي سوي دي زموږ وطن یې دی بدلی دی چې بې مالکه یې بللی دی دلته دغه وویلې عالم صاحب وویلو بې مالکه میږ ده لیوه ده جنډۍ مثاله کې څوک وایي جنډۍ دې دپاره وي لکه سړی چې په رمه کې خپل مرش ټاکي چې زما ژړ ټاکي زما د شین ټکي د فلاني نو عزیزانو چې په وراسته وګایدم